الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يرسل الشوق اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى وسلم تسليما हमारे सभी कदम मुहतरम मुदस्सर ज़बता जनात रमज़ान मुबारक आखिरी रोज़ और इसराइल में बेज़ नुमाई ज़बंदो ज़मून इलाकों के वाज़े ज़हीनों के रमज़ान मुबारक जमा आखिरी जुमाई بعض خلک د هغې د خپله طرف نه څه عبادات راوښکي دي هغه کوي ډېر په اهتمام سره چې په هغې کې یو دی قضای عمرې په ډېرو جوماتونو کې په ډېرو علاقو کې ډېر زیات په اهتمام سره خلک دغه ادا کوي زما عزتمندو موږ کوشش کوو چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم علی تقدیم کې کوم احکامات دي هغه بیان کوو هغه باندې عمل کوو ټول نبی له خدای لفظ قضای عمرې باندې ځان کوی چې قضای عمرې ویل کېږي مطلب یې څه نو لفظ نه هو آسان په ذهن کې راځي قضا ویل کېږي چې کوم تا نه منځونه پاتې شوي دي هغه راګرځول ته قضا ویل کېږي او عمرې ویل کېږي د عمر والا یعنی په عمر کې چې څومره منځونه یو انسان نه قضا شوي وي هغه منځونه راګرځول ته ویل کېږي قضا عمرې دا جایز ده او فرض دا موږ تاسو باندې جایز ده موږ پر جایز ده او بلکې جایز نه فرض ده څومره منځونه نه قضا شوي دي هغه الله حق ته په موږ باندې او راګرځول خامخا دا نه چې یو سړی دی پنځه منځونه یې قضا کړي بس وایي مړه بس قضا شو نه دا واپس راګرځول په موږ باندې لازم دي فرض خود څومره راګرځول فرض دي آیا پر رمضان مبارک کې په آخري جمعه باندې یو پیرا سلور راګرځي په جامع سره کولو ټول منځونه راګرځيږي کنه راګرځيږي نو موږ په علاقو کې بعض خلک داسې دي چې هغه په آخري جمعه باندې په جامع سره د جمعې په نماز سلور راګرځي فرض وږي او ټول چې کوم دی وایي چې باندې موږ څومره منځونه قضا شوي دي هغه په کې راوګرځېدل دا مسله ده خبره غلطه ده دې پر یو آسان مثال دی اوس مثال کے طور پر موږ تاسو په معاشره کې کله کله کوم چا باندې قرض شي یا موږ باندې چا قرض شي اوس یو مثال دی چې په ما باندې یو سړی یو لک روپۍ قرض دی نو ادا کولم په ما باندې یو لک روپۍ زه یو لک روپۍ پورا ادا کوم دا نشته چې زه ته وایم چې مړه راشه رمضان مبارک دی چې ما باندې سره به وخت ټول په حساب شي او ته به چې چټین ځانه له ونه ما جوړه یو لک مې کړی دی اختر پورې زه راګه به اختر نه مخکې راګه اختر نه پاتې راګه دا خبره به کې نشته چې را اخري جمعه برکه د جمعه په الله سره وخت ټول کې ادا شي اصلي او دا شته دا قانون د الله حق دی دا په موږ باندې قرض پاتې شوی دی کې مانه یو مڅ قضا شوی دی دواره نه قضا شوی کله سره قضا وي دا الله قرض مفاد دی او زه پورا ادا کوم دا نشته چې را زه یو پیر جمعه پورې باندې اخري جمعه رمضان مبارک په دسر ورکه ته کومه ماټو منځونه کې ادا شي دا خو خلکو د لیار کولا اول دې نو منځونه کاوه چې بس نور کله منځونه ما کوا په اخري روزه او روزه کې اخري جمعه باندې بس اور راکته وکي امام سره په ټول د ادا شي نو خلکو د لیار کولا او خلکو سره منځونه نه کوي به په اسانه طریقه دا بس منځونه پرېو بس پټ کار وګرځو दुकानना वे
چلاو او دنیا روزګارونه وکاو او چې کله روزه راشي په اخري جمعه باندې څلور رکعته کوو نو یې کتاب دربان دا غلطه طریقه ده دې اسلام کې هیڅ حیثیت نشته د بریلیان یو مفتی دی مفتی اکرم الله صاحب دا عمل اکثر بریلیان زیات کوي اوس په دا کال باندې ما ډېر په نیټ باندې وکتل ویډیو په یاد مې نه کړل غالبا 13 کال یا 2 کال مخکې هغه مفتی چې دوه مفتی دی مفتی اکرم الله صاحب دا هغه بیان مې په باندې وکتل هغه باقاعده د قضایي امر د طریقه بیان کړی چې کومه تاسو خبره وکړه چې کومه الحمدلله علماء دیوبند بیان کړی او کومه دین بیان کړی دا شریعت بیان کړی دا چې څو مدونه نه کړی شو ټول راکړه دا خبره نشته سره راکړه نو هغه دا مسله تفصیل سره بیان کړی دا بس خپل مفتی باندې خپل مفتی وایي چې کوم مسله بیان کړی په هغه باندې عمل نه کوي دا چې یو عمل دی چې اسلام کې هیڅ څه نشته یو دا خبره شو یو بل خبره ضروري اماده کوم شاګردان دي دا هغه ماته زنانه دې دا ورکه خاص کار کوي نو ته په دې باندې خبره وکړه مې نه ورته په بیان ځای نه راځي چې چونګې ممبر دی ممبر باندې حق خبره بیان مو دوست مخکې ډېر تفصیل سره زنانه او په بهار وته باندې خبرې کړې چې زنانه او په بهار وته څه وکړو په دې باندې مخه تفصیل سره خبره کړې ده چې زنانه د کور نه بهر وځي نو بس اذن خیر نشي پرېدای ما سره د شر نشر وکړي زه به خبره وکم یقینو کې ما خپل ضرورت راځي ما خپل رائے دا غالبا بیان کړی مې دا چې زه ما رائے دا چې زنانه مدرسې له مو پکړه دا موجوده ده مدرسو لسه اگر چې په پردو کې چې مزین چې بس په کور کې خاله بس په کور کې خاوند دې تم رائے دا چې کور کې زنانه ته وخی چې هغه په منجمنت راوړي شي د بچی تربیت کولای شي بعض خبره دې ته منبر کوله نشي کړي ما معمول کتره او تاسو یې چې روانه مدرسې لوي هغه کې دیوبند مدرسې وي کله هر چا مدرسې وي هغه مخبل درنو مدرسې سره نه او روانه بس په یاره باندې ورګې په سرونه یې خېږي او ځای کړه سړی ولا مخه دراشي خو نه نشي نه بس ورګې الله کې نو هر څه مو د بس ورګې الله نو دا زنانه چې بهر د کور نه وځي دې نه خیر نه پاريږي دې نه شر پاريږي خیر دا مته نه دی ګوره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمانہ د خیر زمانہ غوره زمانہ او بهترینه زمانہ په هغه زمانہ کې به زنانه راتلې او مسجد کې به جمع سره منځ کول او په پرده کې به کول او پرده کې به راتلې چې کله بیا ګوره حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا ورو ډېر لږ وخت یې لمن 3 کال تیر تقریبا 2 کال پس خلافت بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته ملوشه نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ګوره صحابه دي ټول پاک خلک دي رضی الله عنه ورضوا عنه قرآن کې دا مبارک لګا زنانه صحابيات دي پاک زنانه دیندار زنانه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د زنانه په جمعات کې په جامع سره منځ کول باندې پابندي ولګا زنانه په جمعات کې جامع درځي فتنه خورې دوه ډار ده ټول نه پیله به باندې خپل به اعتراض وکړو چې ته څنګه چې کوم دغه باندې کوي دا وو ما باندې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته ورته شو ته سجا د شپې ته خپل په یار کې کېناستلو خپل به چې کله درته په یار کې تا کړو وی چې چې بالکل فتنه او فساد دا ورته او هغه چې نه باندې شو نو ما یې ځکه وګوره دا ته هیله جوړه کړو حقیقت دا چې نه کور نو وځي فتنه یا کې چې نه ځخه مخا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زندګۍ کې وې زنانه جامع راوړي او زه هغه سي عمل کو په حدیث باندې عمل کو نو بیا حدیث باندې عمل دا چې به وي جمعه یو دا نه خبرې نه چې راځي جمعه سلام کوله په کور کې باندې جمعه نبی صلی الله علیه وسلم کې پاکه جمعه راځي بیا کته ځان ته ډېر اهل قرآن او اهل حدیث یې چې په قرآن په حدیث باندې عمل کو نو په حدیثو کې به دا خبره نشته چې په کور کې بیا سلام کوله حدیثو کې زنانه چې کوم بیان شوی او جمعه ته راځي په جمعه ته راوړل به د څه فتنه جمعې کې جوړه شي دومره فتنه ته ولې جوړې شي چې د هر ناس راځي نو زما یې د پوهه او سلام بیان او چې د ضروري خبره زنانه راځي په دې کې ورونه بهر راوځي بهر راوځي فتنه بهر د خبره او اساسا د خبره ضروري نو یې د پوهه اخیری جمعه رمضان مبارک او اخیری ورځ بیا پته نه لګي چې
موږ تاسو باندې وې دغه مبارک شپې ورځ راځو ول دغه اخیری جمعې او د اخیری ورځ موږ څه کول پکار دي زما عزت مند دغه ورځ د خوشاله ورځ نه د خفقان ورځ خفقان ورځ په دای اعتبار سره دا چې موږ تاسو وډار شو په خپل عملونو باندې چې اسه نه مال او میا عبادت دی الله وکړو او دا یو میا عبادت دی ما سره کوم شوی دی په دا باندې الله ته وجوړ الله پاک نه مغفرت طلب او خپل عملونه په الله باندې قبول حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله په منبر باندې تشریف فرما کېدلو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم منبر په چا ته درې پاوړې وچا نو په دیو پاوړې راوځي چې په درانه پاوړه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم په منبر باندې درې پاوړې پاس کړو یو بیره خو نبی صلی الله علیه وسلم مسجد نبوي ته تشریف راوړو او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په منبر باندې تشریف فرما کېدلو نو درې پیرې امین ویلي دا حدیث مبارک تاسو په کثرت سره اورېدل درې پیرې په باندې امین ویلي امین 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 کله چې د مانځنه فارغ شو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه صحابه کرام مختنه کوي و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم نن چې تاسو په منبر تشریف فرما کېدلو تاسو درې پیرې امین وې د څه ماجرا ده رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله زه په منبر باندې خطر منبر باندې تشریف فرما کېدم حضرت جبرائیل علیه السلام ګوره لکه څنګه په پیغمبرانو کې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو لوی مقام یو لوی شان الله پاک ورکړی داسې په ملائکو کې الله تبارک وتعالی حضرت جبرائیل علیه السلام ته لوی مقام لوی مرتبه حضرت جبرائیل علیه السلام راغله ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبرې دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي حضرت جبرائیل علیہ السلام درې په دعا وکړه هغه درې په دعا کې ترتیب دا چې خو نبی صلی الله علیه وسلم په دعا وکړه چې هلاک نشي تباہ او برباد نشي هغه کس چې کوم کس مور او پلار دواړه یا په دوی کې یو ژوند دی او دا انسان دمره خدمتونه کې چې د باندې جنت ته لاړ شي دا کس ته هلاک شي حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم به باندې امین مهر ولګاو چې امین و زمای د موږ چې کوم کس مور په خدمت نه کوي مور پلار دې نه خپري نو دا کس مبارک جبرائیل علیه السلام په دعا کړی او حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم به باندې امین ویلي دا کس په هلاکت کې هیڅ شک نشته دا کس خامخا هلاکی هغه هلاکت په دنیا هلاکت وي او په دنیا کې هلاکت په باندې را نغلو د آخرت هلاکت د خاصه برکت فرق دی خامخا نو زمای د بند د مور په حقوق انتهایی زیات حقوق او موږ ډېر زیات غلطي کوو د مور په حقوق کې ډېر غټه کوتاهي کوو بیا چې کله مړ شي د مرګ نه بعد بیا افسوس کوو بیا ارمان کوو چې کاش کې ما مور په ژوند دی چې ما خدمت کړه وس چې کله ژوند دی مور په خدمت نه کوو د مور په خبره نه مانو د هغه د حقوق خیال نه ساتو چې بیا مړ شي مرګ نه پاتې چې هاي ما مور لا شو هاي ما بیا په دا افسوس باندې هیڅ هم نه کېږي نه په باندې تا مور راځي نه تا پلار راځي نو کوشش دا وکړو چې خپل مور پلار ته حقوق ډېر خیال وساتو ګوره دا مور پلار موږ لپاره په دنیا کې ډېر تکلیفونه برداشت کړي ډېر تکلیفونه تیر کړي دا عزیزان خو بیا ډېر وختونه په بهر ملکونو کې تیر کړي هغه خپل ځواني په بهر ملکونو کې په مسافرو په مزدورو باندې هغه بچوي پر خاوري کې ویسے ګټل ډېر سخت کار دی انتهایی سخت کار دی بیا په بهر ملکونو کې په دیاړو باندې او بیا چې کوم دی په دوبه او په سعودي او په دغه ګرم ملکونو کې پیسې ګټل انتهایی سخت کار دغه سختي د خپل بچوي پر تیروي چیرې ما بچي خپل ژوندۍ ته راځي زه هغه بچو خپل بچو له تربیت کړم خپل سکول کې داخل بیا بچي چې راغړ شي پلار دې مړه ته څه کوي ورشه مړه بیا په خپل پلار باندې شرمېږي چې راځو د پلار څنګه وایي ډېر د افسوس خبره ده یو سړی په خپل پلار باندې شرمېږي بیا خاص کر هغه خلک چې پلارانې ساده وي او بچي یې یو بلري کې تعلیم بیا مرګرو په مخ کې دا نشي ویل چې دا مور دومره به باندې شرمېږي او د مې ځمندو یو هغه کس سم هلاک او تباہ او برباد وي چې هغه د ډار د وجه نه پلار خبرې نشي کولی چې پلار ته نه ډارېږي
څومره شرم او افسوس خبره په کار خدا چې بچی د پلار نه وډار شي چې پلار خبرې کوي چې بچی غلی شي سره خبره ونه کړي ولیکن افسوس دی موږ په معاشره کې ټول نه خو زیات داسې خلک شته دی چې هغه پلار یې د هغه په مخکې خبرې نشي کولی پلار دی نه ډارېږي چې ځینې زوی مې راته غوسه نشي اوس یو څو ورځې مخکې یو ځای کې چا دعوت راکړی و روژه مات نو موږ تللي وو روژه مات ډېر ملګري وو اسرات سره پلار یې راووته نو اوس یې خبرې چې څنګه شروع کړلې بینو ته جړار ولاړ ازوی ته په سترګو کې داسې وکتل چې پلار غریب ډایرکټ وېده به زه سم دومره افسوس راغلی ما ته تا به چې تا د سترګو کې دومره پلار دې دومره ډار کړی چې په سترګو ته خالي وکتل په تا پلار کې دا راووته څومره شرم نه افسوس خبره چې پلار یا مور بچي نه ډارېږي او بچي نه مخکې خبرې نشي کولی چې نه بچی مې غوسه نشي زما عزتمندو ځان نه داسې انسانان جوړ نه کړو چې موږ د وجې نه مور پلار ته تکلیف رسېږي او هغې په خوله باندې څه ویلی نه شي د هغې په دعا که موږ ووغلو یقین وکړه چې دنیا یې خرابوي او آخرت یې هم خرابوي او دا خو مشهورې واقعې تېرې شوي دي ډېرې داسې واقعې تېرې شوي دي چې چا د مور پلار خدمت نه دی کړی الله پاک ولې داسې بچي ورکړي دي چې ښه ذلیله کړي دي او ښې په تکلیف نو کوم کس دا غواړي چې ما بچی د ما خدمت وکړي او ما بچی د ما په کار راشي دا د خپل مور پلار خدمت دی یو فقهي مسئلې ته بیانوم او زما عزتمندو فقهي مسئلې ته بیانوم دا مطلب نه چې بس کور لاړ شي او مشرانو تاسو ته مې فقه او شریعت دا مسله ده چې یو سړی خپل بچی ته دا خبره وکړي چې خپل ښځې له طلاق ورکړه نو شریعت دا مسله چې ښځې له طلاق دومره پورې مور پلار حقوق د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې یو کس راغلو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته شکایت کوي و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما پلار زما اجازت نه بغیر زما مال نشي راخلي او خوري او استعمالوي ما پیسې پرتی پلار مې راشي راوي استعمالېږي ما خوراک کو ځان مې راوړي پلار مې راوړي ما اجازت نه ورته استعمالېږي څه وکړم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې تا او تا ما د ټول تا د پلار انت ومالک لابیک څنګه پلار یې او تا ټول مال د پلار دی دا خبره ما کوي چې پلار مې مانه اجازه نه بغیر سامان دې ته چې دا ټول مال د پلار دی د نبی علیه الصلاه والسلام خبره نو زما عزتمندو موږ تاسو کوشش دا وکړو چې خپل مور پلار خوشحاله ساتو هر وخت یې خوشحاله ساتو یا مور پلار دې مشران شي مور خو اکثر په کور کې یو څه مزدوریانې کوي نه خو والد پلار چې هغه مزدوري نه وځي مزدوري نشي کولی نو ما تاسو ته خبره وکړه چې حقوق یې موږ ټول عمر کې نشو ادا کولی چې ټول عمر یې خدمت وکړو او توفونه به باندې وکړو بیا هم حق نه ادا کېږي خو دا کوشش وکړو چې په خپله تنخواه کې په خپلو روپو کې د خپل مور لپاره خپل پلار لپاره حصه مقرره کړو دا که 100 روپۍ تنخواه ده که 10 روپۍ تنخواه ده چې 800 روپۍ تنخواه ده کوشش دا کوه چې په خپله تنخواه کې خپل مور او پلار له حصه مقرره کړه چې دا به زه هره میاشت ورکوم خپل مور او خپل پلار او ته بیا انشاءالله العزیز ګوره چې تا مور او پلار تا ته دعا کوي تا په پیسو کې الله پاک څومره برکت اچوي انشاءالله کوشش کوو خپل مور او پلار خوشحال ساتو خپل مور او پلار له غم نه ورکوو تکلیف ولا نه ورکوو چې په دعا راته ونکړي او حالات نه شو نو پلانې خبره ده شوه دویمه خبره حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي حضرت جبرائیل علیه السلام دغه په دعا وکړه د جهالات شي دوا برباد شي هغه کس چې چا په وړاندې تاسو نامه مبارکه واغستلی شي هغه په تا درود حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې امین فرمایي اوس موږ تاسو په وړاندې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم نامه واغستلی کېږي آیا موږ درود لګو که نه لګو او یو سوال دا ډېر ضروري دی یو مجلس کې موږ ناسو په مجلس کې بار بار د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ما غوښتل کېږي نو موږ هر پیره درود یې نو ګوره جواب زده کړه کوشش دا کوه چې هر پیره درود یې صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم هیڅ خبره نه حدیث مبارک راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چې په ما باندې یو پیره درود راولېږلو الله پاک په هغه باندې لاس رحمتونه نازل کړي الله رحمت څه وړه خبره نه چې الله باندې رحمت راولوي یو نه دوه نه درې نه لس رحمتونه الله پاک راولوي اوس کوي له وای چې رسول الله علیه وسلم باندې لس روپۍ ملاويږي
بل خبره نه کوله بڑا مار تا غنه کې ټول پیسې الله خراب کړي درود یې ماته باندې پیسې نه لري نو کوشش وکړو چې په کثرت سره په حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود وکړو او یو غلطه موږ سکول وړ کوته چې موږ څنګه سکول وړ کې ماشاءالله کوی بعض سکول استادانو پرایویټ سکول یا سرکاري سکول چار سکول استادانو اکثر موږ په کاپو کې یا په بورډ باندې ذکر لیکل کوو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نامه راشي حضرت محمد بس وړو کې اسواق سره ولو د شواله د شتوب دی چې ته دومره لیکل کولای شي صلی الله علیه وسلم نشي دا شاده صحابي نامه راشي نو ری او دوات ګوري ری دوات باندې ګور لیکا رضی الله تعالی عنہ سکول وړي کې دا خبره سره یاد راکو چې کلام په کتاب کې نبی اکرم رسول صلی الله علیه وسلم په سره پورا ویایو کاپی کې چې کله لیکو پورا یې وسره لیکو سوال دې لیکو نو سوال لام عین میم لیکو چې سوال لام عین میم کام لیکل ونه کو پورا لیکل وکړو او علماء فرمایي تر کومه پورې چې دا لیکل موجود وي په کاپی کې کومه پر لیکل وي الله په وځای پر اجر دی د لیکل خلاص کلام کې د شل کلام کې دی شو ډېر وخت پرې کې دي چې ترګام پر لیکل پراتی الله پاک تعالی دې په اجر دې ست پورا درود وکړي ان شاء الله کوشش وکړو چې پورا درود ولیکو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې نصرت سره درود دریم په دعا د جبرئیل علیه السلام دا فرمایلا چې حالات کې هغه کار چې په چا باندې رمضان مبارک د میاشت راشي او دا انسان په دې دمر عبادت باندې چې د مغفرت وشي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلا او زمای عزت مند موږ تاسو باندې د میاشت راغله خپل عملونو ته خپل ژوندۍ ته سوچ وکړو چې آیا ما د روزه د غفلت استیز ورته چې ما کوم روزي ونیولې آیا د روزي ما د سړي چې ما مغفرت وکړم وشي آیا ما په کې د عبادت کړې دي چې ما مغفرت وشي آیا ما د روزي د آداب او خیال ساتره کوم نه ساتره حقیقت دا زمای د کوم چې موږ په دغه علاقو کې روزي الحمدلله ټول نسو او چې کوم د روزي د آداب او خیال ته هغه ډېر خلک نه ساتي ډیر خلک پروژه کې هم سندرې غانې بجانې موبایل غلط استعمال د ټول کو نو دې څه چې کوم هغه روزي آداب د ټول په اعمال شو روزي د آداب او د خیال نه ساتلو نو الله دې ما کې چې جبرئیل علیه السلام نه غږ دعا واستو اوس کا غلطي شي ما نه غلطي کېږي موږ انسانانو انسان نه غلطي کېږي ټول نه غلطي کېږي نه غلطي به علاج هم وي علاج څه علاج دی نو دا کومه چې دا راځي اوس لګي شمار غنټې پاتې ورځ مکمل نه پاتې څو غنټې پاتې شي دي اوس په دا کې الله پاک ته توبه استغفار کینو دا زمای د توبه او استغفار باندې الله جل جلاله ډېر زیات خوشاله او دا خبره په قرآن کې ذکر شوی دا په حدیث کې ذکر شوی دا متوسط بار بیان کړی هم دا چې الله پاک ته وسړې توبه وباسي او زړه نه توبه وباسي الله پاک ټول ګناهونه په نیکو باندې بدلوي الله پاک دومره خوشاله کی چې هغه څومره ګناهونه یې کړي یو له ګناهونه یې کړي هغه یو له ګناهونه د الله پاک په نیکو کې شمار دي اسلام له په نیکو کې وشه دومره به باندې الله خوشاله کی نو کوشش دا وکړو چې الله پاک د توبه او استغفار وکړو کوم امرونه نه ګډ وډ شوی دي هغه نه په خاطر توبه او سودانه چې زړه کې وي شیطان ته پوره کې چې ولې چې بس ان شاء الله واسطه دغه بس اعلان کیږي وزرات سم یا ان شاء الله دی ولې شیطان سره دیوالی ختمه بس شیطان سره دیوالی نور نه کو لکه څنګه دغه دیر شوري ځای ګناهونو نه اجتناب کول ځان هم ساتلو ان شاء الله کوشش ودا کو چې اوس په مکمل دغه کې 11 میاشتې دغه 11 میاشتې ځان ساتو اکثر تاسو د دې باندې بس خبره کوي ډېر کسان داسې وي چې نسوار نه شي شروع کړي سیګریټ نه شي شي اول خو الله پاک دې موږ ته نه مانی کې چار چوکي کوي کله چې یو سړی نسوار شروع کوي یو پنځور دي سرور دي چې واجی په دې چې ولا چې ما عادت شول مړه بس وست نه نشم مانی کېده اکثر خلک یې کوي چې نشم مانی کېده عادت می جوړ شوی اوس یو سړی پنځه یا شپږ ورځې نسوار چول سره د پوخ عادت کیږي او دا عادت پوخ کیږي تر مارګه پورې باندې شي پرې وایي اوس چې موږ یو میاشت ګناهونو نه ځان وساتلو یو میاشت موږ عبادت کول نه موږ دغه یو میاشت تر عادت نه جوړیږي مګر چې دا موږ عادت جوړ شي لکه یو میاشت موږ څنګه نوافل کول څنګه په جمع سره منځونه کو چې دا موږ یو لس میاشت عادت جوړ شي ان شاء الله کوشش وکړو دا یو لس میاشت چې موږ وشوري دي روان روزه پورې کوشش ودا کوو چې دا یو لس میاشت موږ داسې تیرې کول که څنګه چې موږ روزه تیرو
څنګه چې په جامع سره مونږ په روژه کې کوو داسې به مونږ د روژې نه بغیر هم کوو. لکه څنګه مونږ د ګناهونو نه ځان په روژه کې ساتو، د روژې نه علاوه مونږ د ګناهونو نه اجتناب کوو، ځان وساتو. او زما عزتمندو ویګله چې کومه شپه ده دغه شپې ته په احادیث مبارکو کې د مغفرت شپه ویلی شوې ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وګوره حدیث مبارک دی په آخري ځای ده بیا کله چې د اختر شپه راشي نو الله پاک روژهدارو ته مغفرت کوي. صحابه پوښتنه کوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه شپه د لیلة القدر شپه ده؟ حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي وایي نه، اصول د دې قاعده ده چې کله مزدور مزدوري وکړي چې کله مزدوري پوره شي ده ته پوره اجرت ملاویږي د الله پاک طرف نه. لکه څنګه دنیا کې موږ څوک مزدوري په روپیو ورکوو دغه شان د اجرت ملاویږي د الله پاک طرف نه. رجوع الله پاک ټولو انسانانو ته مغفرت کوي. نو زما عزتمندو ویګله مونږ د مغفرت شپه ده، الله پاک مونږ ته بخښنه کوي، الله پاک مونږ ته ګناهونه معاف کوي. نو موږ داسې عمل ونه کړو چې هغه خپل مغفرت ځان له خراب کړو. خپل مغفرت مونږ په څه خرابوو؟ خپل مغفرت مونږ په دا خرابوو چې اوس روژې ختمې شولې، ویګله مبارکه شپه ده، عبادت شپه ده، الله ته شکر ادا کولو شپه ده، الله ته جړا شپه ده چې الله ته وجړو. دې شپه نه ده چې بس ماښام شي څه کوو ډایرکټ په ګاډو کې جیبونه ولګوي او یو پیپل جوړ کړی وي او سندرو لمزور ورکړی وي. په دې سره موږ هغه چې کوم مغفرت موږ ته میلاویږي، کوم ټکټ موږ ته میلاویږي، ټکټ په باندې ځان په زور کوشش وکړو چې ویګله شپه په عبادت باندې تېره کړو. چې عبادت نشي کولای، زه تاسو ته بار دا خبره کوم چې عبادت نشي کولای، خوب وکړه، خوب دی نه بهتر دی. فضول بازارونو له وتلو نه اوس فضول په بازارونو کې شپې تېروي او بازارونو کې ګرځئ، د نظر حفاظت هم نه کېږي. بیا خاص کر چې موږ علاقې نه پسې بهر شي یو خبره بیا رایاده شوله دا بازارونو ضرورتونه امام دي تاسو منو زم بازار لا ځم تاسو بازار زم خپل ضرورت سامان اخر تاسو ورون تاسو ته پته وي انتهایی زیات راشي کوم کسان بازار لګي او زه بار خبره کوم چې زنانه لا پکار نه چې بازار ورون په د خپل ګناګار ستر په وزنانه سوري د چې سړی د سوګاس د کلمه سره را باندې داس سړی بازار کې ګرځېدو ځای نو ټولم دې درې څو بازار راوځي بیا خاص کر هغه په سره چې کوم بازار ځای دی او د بالکل ګرځېدو ځای او په ټول خلکو کې ځوان خزې د سیاست کې ګرځېدي سم دې ټیم باندې دومره سخته وسم راغله نو خورا طاقت شته نه او اسلام ورته اجازه تم راکوي نو شریعت باندې اجازه راکوي لیکن په لاتین باندې راکوي او زه بار دا خبره کوم کاش کې ما دا خبره ډېرو خلکو ته رسېدله او ډېرو خلکو یې عمل کړی چې دا بازار لا بل ځای نه ښځې نه راشي کنه دا زموږ بازار لا وي چېرته نور علاقو ښځې راشي موږ په بازار کې موږ د علاقو ښځې ګرځي او ښه غیرتي خلک وي پښتانه خلک وي پته نشته څه غلطي راشي کوشش وکړو زما ډېر زیات درخواست ته کوم سوال ته کوم چې هر چا زنانه وي کورونه کې کېنو که ډېر زیات یو شي ضرورت وي نو دغه شپورې کې نه چې پوره راشي چې ګرځېدلی پکې نه شي که بیا ډېر داسې ضرورت وي بغیر سړي نه بالکل اجازت نشته چې سړی به سړی په بازار بس ما تاسو ته خبره وکړه چې بعضې شي نه زه بیانولی نه شم چې کوم په سترګو باندې ابېری وشي کوشش وکړو انشاءالله ورځې او سبا د اختر ورځ ده د اختر د ورځې لپاره یو څو ضروري خبرې اترې بیان کړې بیا مو کوشش کوو چې په وخت باندې انتظار راشي د اختر لمونځ واجب لمونځ دی اکثر خلکو یې طریقه نه وي دا طریقه یې ده چې د مختصر بیان د اختر لمونځ 2 رکعته واجب لمونځ دی زموږ ډېر کسان داسې چې یو بل دې سره کوڅو چې راورګه لاس وشلې دی نشي دا طریقه نه چې یو بل داسې طریقه زده 2 رکعته واجب لمونځ الله اکبر دا آسان نیت کوم 2 رکعته د اختر واجب لمونځ الله اکبر آسان سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك زي ما بقول شوي امام مسوي بلال امام الله اکبر کوي دوی الله اکبر رسول الله څلور ضرورت نشته بیا امام الله اکبر کی بیا الله اکبر درې پر امام الله اکبر کوي دوی وس الله اکبر کی بیا امام تلاوت شروع کوي ته رسول الله تعالی بس بلا امام پسې وایي چې کله امام بلا نه راکاتو کی دویم رکعت راوچي بیا امام ډایرکټ کړه دویم رکعت راوچي سورۃ فاتحه بیا پسې سورۃ درکول دون مخ کی بیا امام الله اکبر کوي نو دوی چې کله امام الله اکبر کوي نو بعد ډایرکټ خلکو ته مقصد مطلب ډایرکټ یو پر الله اکبر رسول الله بیا الله اکبر بیا رسول الله
بیا دریم پر الله اکبر لاسونه لاندې د ذکر سلورم تکبیر کیږي امام سلورم تکبیر وکړي رکوع پر فیصله وکړي کله بیا سلام وګرځي سلام نه فورا بعد خطبه شروع کیږي امام خطبه بیانوي ډیر خلک د سوي چې څنګه سلام وکړي السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله او بخیر اختر المبارک الله بدل غلی شه صبر وکړه امام خطبه وکړي خطبه نه بعد اختر المبارک خطبه په خاموشۍ سره اوریدل واجب دي هغه کې جمعې خطبه وي کله اختر خطبه جمعې خطبه باره کې تاسو کسان شته نه غالبا اوس ډېر کسان نه چې کله خطبه کوم دي د بهر ډېر کسان ناسو خبرې کوي دا شرع مخصوص خبره شل پرې مې کوی ګل ساده خبره مې دا ورته په صحبه سره مې دا بیان کړل خطبه شروع شي خطبه په خاموشۍ سره اوریدل واجب دي خبره ونه کوي چې خبره کوي د فرمان نستړو ماشه ضرورت ستړو ماشه نه غاړو دروسته بس کینا خطبه واوره خطبه ختم شي موږ وشي موږ نه پس به ورغاړه دا هم داسې ورغاړه وځو په اختر مبارک کوي طریقه ان شاء الله دا سنه طریقه د کړی دي دین علاوه چې هم څه قسم سوال دي زه ان شاء الله کوشش کوم چې د منډه درس منډه ناسو اختر متعلق دي نو څه خبره دي تاسو سوال کول ان شاء الله تبارک وتعالى ما تاسو ټول په خبرو باندې راځي اخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين. يا الله تبارك وتعالى خبر وكل يوم من هذا الذكر نسيك سكت كما في شيء يا الله تبارك وتعالى باغي من خنوتي يا الله تبارك وتعالى نور وجود على مشاهد نصر من الكريم تبيوشور يا الله تبارك وتعالى غفور رحيم ذاتي يا لمن رحمات ولي تقبل منظور کے يا الله تبارك وتعالى كما دعوشوي باغی مطلب میں تو زفلات نہ کرے یا اللہ تبارک و تعالی اللہ حاضر مجلس کے چاہے زندگی سے نصیب شریف ہوائی دے دے نورا کی ہدایت علیہ راجہ مکی یا اللہ تبارک و تعالی مجمع یاران دوستان مرغوب بھی ہم دعاگان میں دعاگان میں یا اللہ تبارک و تعالی دعاگان دا حق قبول و منظور فرمائے یا اللہ تبارک و تعالی حاجتنا دخل دربار قبول و منظور کی یا اللہ تبارک و تعالی ثمر بیماران کے اسپتالوں کے دوروں کے حاضر مجلس کے یا اللہ تعالی کا صحت کاملہ جلال فرمانے کا مال نصیب کے یا اللہ تبارک و تعالی تبارک ډیر مبارک میاشت یا اللہ تعالی سوال کے ټول مغفرت کے نصیب کے یا اللہ تبارک و تعالی کم اجرنا و ثوابنا عطا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خیری هغه ټول اجرنا و ثوابنا مطلوب نصیب کے یا اللہ تبارک و تعالی څنګه پروژه کې برکت او عمدہ سے ډېر زیات یا الله تبارک وتعالى پروژه نه راو ټول د عبادت او توفیق نصیب کې یا الله تبارک وتعالى د اختر خوشاله او رزق ټول باندې خوشاله او رزق راوستلې کې یا الله تبارک وتعالى پریشانو ته کوم مصیبتونو نه به امن کې راوړي ته راکړي صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه یا الله سلام علیکم مخانه راشد ما لازم خلق ته ګرځي بیانوي د اختر پورې باندې اکثر خلک د مړو د وغان راځي چې امړې چې درو نه مخکې تیر شوی وي شلو دې تیر شي و میاشتې تیر شي دوه میاشتې تیر شي بس یو له تعزیت ته پر اتل نه ته بیا ورسې دی او د وطن ته بیا د بار بار هم دی دا اخر سره دې نه وشته نه